السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه مولانا عطا الرحمن منګ نن د سورې طه تفسیر او وضاحت کوو چې دا د مطالعه قرآن حکیم د جماعت نه هم په کورس کې شامل دی. که تاسو زمونږ په چینل باندې نوي نو دا سبسکرایب کړئ او دا رنګه بیل کې بټن ووهئ چې کوم نوی ویډیو زمونږ راځي هغه تاسو ته په وخت باندې را رسیږي. اوس موږ دا سبق شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سورة طه چې دا د مطالعه قرآن حکیم د جماعت نه هم په کورس کې شامل دی. د هغې تفسیر به موږ کوو. دې ته سوره کلیم هم وایي او کلیم ورته دې وجې نه وایي چې دې کې د حضرت موسی علیه السلام واقعه ذکر شوې ده. حضرت موسی علیه السلام د الله سره خبرې کړې وي په کوه طور باندې، نو دې وجې دې ته سوره کلیم هم وایي. فضیلت یې دا دی چې دا د اسمانونو ځمکو پیدا کېدلو نه وړاندې الله جل شانه د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت وفرمایو، نو فرشتو ویل چې مبارک دی هغه سینې چې دا به یادوي، هغه ژبې چې دا به وایي، او هغه امت چې هغه باندې دا سورتونه نازلیږي. او دا د حضرت عمر رضی الله عنه د ایمان راوړلو سبب هم شو. حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام قتل ارادې پسې روان شو. لار کې ورسره نعیم ابن عبدالله هغه ملو شو. وایي څه کې؟ وایي نبی علیه الصلاة والسلام وجنمه چې هغه د قریشو په خاندان کې هغه تفریقه او جدایي راوستې ده، د هغې بوتانو ته بد رد وایي او دارنګې رشته دارو کې اختلاف راوستی دی. نو هغه ورته وویل نعیم ابن عبدالله چې د خپلې خور او دارنګې د خپل اوښي تپوس اول وکړه، هغې هم دا دین پرېښی دی او د نبي علیه السلام تابعدار شوي دي. عمر صاحب هلته لاړه. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دا ورتللو نه وړاندې د خباب ابن الارت رضی الله عنه چې هغې ته یې سبق ښودو د هغه اواز یې هم واوره. چې کله ده ور ووښو نو خباب رضی الله عنه هغې پټ کړو او دارنګې دی چې ورننوتو نو په هغې باندې ګزارونه شروع کړل ان تر دې پورې چې واقعه اوږده ده. او د ده اوښې چې کوم دی هغه سعید ابن زید رضی الله عنه او د خور نوم یې فاطمه رضی الله عنها وه. وایي که ته موږ ډېر وخت موږ ایمان راوړی دی ته سم نشي کولی. د هغه په زړه کې رحم هم راغلی و ځکه خور باندې وینه ولیدله. وایي تاسو څه ویل چې کوم سبق تاسو ویل هغه ما ته لږ واوروئ. خور ورته ویل چې دا ناپاک انسان نشي په لاس کې اخیستلی، تا اول غسل یې وکړو. بې خباب رضی الله عنه ورته دا راواخیسته او دا سوره طه یې لوسته. نبی علیه الصلاة والسلام خدمت کې حاضر شو او ایمان یې قبول شو. او دې نه وړاندې نبی علیه الصلاة والسلام دعا کړې وه چې د هغې ذکر ورته خباب رضی الله عنه وکړو چې دا ستا حق کې دا دعا قبوله شوله، ځکه نبي علیه السلام دعا کړې وه چې الله احد العمرین لره ایمان نصیب کړي او د دې اسلام مضبوطیه وکړي په ابوالحکم ابن هشام او عمر ابن الخطاب سره. نو هغه ابو جهل دغه د هغه لقب ابوالحکم ابن هشام او دارنګې عمر رضی الله عنه باره کې دا دعا قبوله شوله، ایمان راوړه. طه الله پوهېږي په مراد خپل سره په معنا د دې حروفو. دې ته حروف مقطعات وایي. دا په اوایلو صورتونو کې راغلي. د دې په معنا باندې الله پاک پوهېږي. ما انزلنا علیک القرآن موږ نه نازل کړی تا باندې قرآن لتشقى دې لپاره چې ته مشقت کې واقع شي. مشقت دپاره او د تکلیف دپاره دا قرآن موږ نه نازل کړی. قرآن به نازلېدو نبي علیه الصلاة والسلام به ډېر کوشش به یې کو
او ډېر عبارت به کوو د شپې به ټوله شپه ولاړو. مشرکان هم خنداګانې شروع کړلې چې ګوره دا قرآن خو دوی لپاره ذریعه د مشقت شوله چې د ورځې مو ټوله ورځ محنتونه وکړي او دارنګې او بیا د شپې هم د الله ته ولاړې عبادتونه کوي. نو نه د ورځې خوب شته او نه د شپې شته دی. نو موږ نه نازل کړی تا باندې نبي علیه السلام د قرآن لره لتشقا دې لپاره چې ته مشقت کې واقع شي الا تذکرة البته دا نصیحت دی لمن یخشا څوک چې یریږي د الله پاک نه د الله نه څوک یریږي د هغه لپاره نصیحت دی هغه به ترې نصیحت قبلی. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا دا نازل کړی شوی ممن د هغه ذات نه خلق الارض چې پیدا کړی د ځمکه والسماوات او اسمانونه العلا چې اوچت دي. الله ځمکې او اسمانونه پیدا کړي دي او د دې ځمکه واحد ذکر کوي اسمانونه جمع ذکر کوي خو د ځمکې دا طبقان په طبقان دي اسمانونه یو بل سره فاصله ده. دې وجې نه د ځمکې دپاره واحد لفظ راځي او د اسمانونو دپاره جمع راځي. ګینې ځمکې هم ودي. الرحمن علی العرش استوا الله پاک عرش باندې استوا کړی ده. اوس د دې علم دا متشابهاتو کې الرحمن علی العرش استوا دا متشابهاتو کې دی. د دې په معنا او مقصد باندې الله پاک پوهیږي. زموږ نه ایمان مقصود دی چې موږ به په ایمان راوړو. استواء معلوم والکیفیت مجهول. امام مالک رحمه الله نه چې کوم نه چا تپوس وکړو استواء علی العرش د دې څه مطلب دی استواء معلومه ده او کیفیت به مجهول دی موږ ته پته نشته دی او دارنګه ایمان راوړل موږ باندې لازم دي چې موږ په ایمان راوړو. له ما فی السماوات و ما فی الارض دی الله لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکو کې دي و ما بینهما او چې کوم په منځ د دې دواړو کې دي و ما تحت الثرى او چې کوم لاندې د ځمکونه دي لاندې د ځمکو نه چې کومه هغه لمده ځمکه ده دې ته ثرا وایي. دې ټول په ټولو باندې قدرت او مالک او خالق الله پاک دی. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ او کچری ته په تیزه وینا کې فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى الله پوهیږي په پټو خبرو باندې سر راز باندې پوهیږي او په پټه خبره هم پوهیږي. یو راز دی چې هغه انسان ځان سره پړه کې ساتي الله په هغې هم خبردار دی. وأخفى چې کوم پټی ته چاته پټه خبره کې نو الله په هغې هم پوهیږي. الله لا اله الا هو الله پاک لا اله نشتره معبود برحق الا هو مگر یو الله پاک دی. له الاسماء الحسنى الله لپاره نومونه ښایسته الله لپاره ښایسته نومونه دي او په هغه ښایسته نومونو باندې الله پاک بلی. اوس دا سوره دا طه چې کوم دې ځای کې دا 15 آیاتونه ورکړي دي بیا ورسره دا ورکړي دي اس صورت کی باقی آیات 9 تا 98 में मुतालिक कुरान हकीम हिस्सा 2 में हज़रत मूसा अलैहि सलाम के क़िस्सा में दी गई हैं. نو دا بیا هم په دې کورس کې دا بیا د 98 آیات نه شروع شوی دی. نو موږ به د 98 آیات هغه تفسیر تشریح کوو ځکه موږ دا نصاب مطابق به چلیږو د هغه آشان تفسیر و وضاحت په موږ کوو. نو موږ به اوس راواړو 98 نمبر آیات.
كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق كذلك هم دارنګ نقص منګ بیانو عليك تابانی من انباء ما قد سبق خبر د هغه چې کوم وړاندې تیر شوي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت پرې کې ثابت دي. نبی علیہ السلام چې کوم وړاندې واقعات هغه تیر شوي دي هغه موږ تاسو ته بیانو. وقراتیناک من لدنا ذکرا په تحقیق سره موږ درکو تاسو سره خپل ځان نه ذکر نصیحت ان دا قرآن موږ نازل او تا دا د خپل طرفه. من اعرض عنه چا چې اعراض وکړي د قرآن نه فانه يحمل يوم القیامة وزرا یقینا دی به بار کوي په ورځ د قیامت باندې وزرن بوج خالدین فیه همیشه به په دې کې وساء لهم او ډیر بد وي دوی لپاره یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې حملا دا بوج چې کله بد اعمال وکړل نو دا بوج دا به دوی لپاره ډیر بدي. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین په ورځ باندې چې موږ شپېلې ووهو پوکې ووهو شپېلې کې ونحشر المجرمین او موږ را جمع کړو مجرمانو لره یومئذ په دا ورځ باندې زرقا داسې حالت کې چې دوی دا سترګې به شنې وي د ډېر هیبت نه به دا سترګې شنې تښتېدلي. یتخافتون بینهم دوی به یو بل سره پټې پټې خبرې کوي الا بستم چې موږ خو وخت نه تېر کړی الا عشرا مګر لس ورځې. داسې هیبتناک منظر به وي داسې سختي به وي چې یاره موږ خو لس ورځې په دنیا کې تېرې کړي او موږ خو ډېره ورځې نه یې تېرې کړي ډېر عمر خو نه یې تېرې کړی چې شپېته او یا کال هم تېرې کړي لس ورځې هم تېرې کړي. نحنو اعلم موږ ډېر ښه پوهې بما یقولون چې کوم څه دوی وایي اذ یقولو وخت چې وبه وایي امثلهم طریقة چې هغه پکې ډېر پوهه سړی الا بستم تاسو وخت نه دی تېر کړی الا یوما مګر یو ورځ. تاسو خو لا لس ورځې یادوئ نه موږ چې کوم دی لس ورځې نه دي تېرې کړي. چې کوم ډېر سمجدار او ډېر پوهه پکې هغه به وایي چې نه موږ خو یو ورځ هغه په دنیا کې تېره کړې ده نه هم سیوا نه ده تېره کړې. الله پاک دې عمل کوي.